गावंडी ډېر حق ته په خپل بل ګاونډي باندې. حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها چاته وسو چې کوم ګاونډي ډېر حق ته هغه د نبی علیه السلام نه دا ویل نو ورته وی دا ګاونډي ډېر حق ته پتا باندې چې یو هغه مسلمان دویم دا چې هغه دروازه ستا کور ته نږدې دریم دا چې هغه ستا رشته دار نو لهدا درې ثواب تعالی الله تعالی چې هغه خیال ساتي د ګاونډي تعالی ثواب درکړي دا ایمان چې له صدقه ورکړولې کې څه شی ورکړولې ډېر ثواب تعالی الله پرې درکړي نو لهدا د ګاونډي دومره فضیلت راغلی او خیال ساتلو حق راغلی چې صحابه کرامو وی چې اسنه ګاونډي چرته میراث کې موږ سره حقدارونه ګرځي شامل نشي چې دومره د ګاونډي حقوق راغلي که یو سړی وایي خوارې او بدوارې معلومې نو ورشه د هغه د ګاونډي نه تپوس وکړه که ګاونډي تا ته د هغه تعریف وکړو نو دا ښه سړی که ګاونډي وي چې دا بد دی نو بس هغه بیا بد سړی لهذا یې ګاونډي به ډېر خیال ساتي او مالک بن دینار رحمت الله علیه یو کور خرڅولو نو چې کور خرڅوله تپوس یې وکړو څومره قیمت دی او ورته وی د ما د دې کور 2000 اشرفی قیمت دی هغې کس ورته وی د دې خو 1000 روپۍ قیمت دی دومره ګران وی او وی 1000 روپۍ زما د کور قیمت دی او دا 1000 روپۍ چې زما د ګاونډي قیمت دی یعنې زما د ګاونډیان زنانه او نارینه دومره نیکان او بزرګان زموږ دومره خیال ساتي چې داسې ګاونډیان بیا چېرته چې ما ته میلاو شو نو پکار دی چې ګاونډي د یو بل ښه خیال ساتي اتفاق سره ژوند تېروي یو بل سره بریتي روان یې هغه نه ساتي نو لهذا ګاونډي نه خیال